یو ورور تپوس کړی دی چې آیا محرم میاشت کې دا شربت جوړول یا سبیل لګول او هغه په خلکو باندې اوبه تقسیمول د محرم د ورځو کې هغه څنګه دي؟ ګوره، اوبه تقسیمول د کار 12 میاشتو کې چې په کوم ورځ باندې هم وي او کوم وخت باندې وي نو دا د خیر کار دی او په دې کې لوی ثواب دی. بلکې حدیث کې راځي افضل الصدقه، مسند احمد روایت دی چې بهترین صدقه غدا ده چې یو سړی په چا باندې اوبه وڅکي، لیکن دا اوبه صرف د الله د رضا دپاره، په دې کې به هیڅ قسم غیر شرعي او رسمي څه شکل هغه په دې کې نه وي. نو بیا که اوبه څکې په چا باندې نو بس جایز دي، خو محرم دا ورځو کې چې مونږ په چا باندې اوبه څکو، چونکې دا مونږ یو خدا چې محرم د ورځو سره دا محسوس ګڼو، مونږ وو چې په دې ورځو کې اوبه ورکې نو دا ګینې ثواب دی، او که په نورو ورځو کې اوبه ورکې یا شربت ورکې نو ثواب نشته. دې وجې نه دې ورځو کې ځای په ځای باندې خلک شربت هم ورکوي او سبیلونه هغه هم لګېدلي، چونکې دا یو خاص عقیدې سره چې هغه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ واقعې سره تړلې ده، د دې وجې نه خلک دا عمل کوي. دویم دا چې دا اوبه مونږ په کوم ورځو باندې ورکو، دا ورځې مونږ د دې عمل دپاره مخصوص کړي دي چې یاره ګینې بس په دې ورځو کې ثواب دی او په نورو ورځو کې د دې ثواب نشته، معنا مونږ پکې نور رسومات را داخل کړي دي. نو دې وجې نه فتاوا دارالعلوم دیوبند لیکي خاص محرم میاشت کې شربت کول او بیا په خلکو باندې هغه تقسیمول او دا کار ثواب ګڼل، هغه وایي دا بدعت دی او دا تشبیه ده د روافضو سره، دې وجې نه هغوی وایي دا عمل ناجایز دی. بلکې رشید احمد گنگوهی رحمه الله هغوی خو فتاوا رشیدیه کې صفحه 139 باندې لیکلي دي چې محرم پر ورځو کې ذکر شهادت حسین کول اگر چې بروایت صحیح وي، یا سبیل لګول د شربت وي یا د اوبو وي، یا سبیل د پاره چانده کول، یا په چا باندې شربت کول، او یا خلکو ته فای ورکول، هغوی دا ټول ناجایز دي او دې کې روافض سره چونکې مشابهت دی، د دې وجې نه دا حرام دي. او بیا خاص کر محرم الحرام چې او لسم، نهمه محرم او لسم محرم په هغې باندې خو چونکې د روژې د نیولو غټ فضیلت راغلی دی، نو په دغه ورځ باندې اوبه او شربت کول د شریعت د دې حکم بیا خلاف ورزي راځي. لہذا محرم پر ورځو کې سبیل لګول د عقایدو باندې بنا دي، نو چونکې بیا دا د روافضو شعار دی، لہذا مسلمانانو له دغه ورځو کې مروجه سبیلونو نه اوبه څکل یا په خپله باندې شربت و خلکو باندې ورکول یا اوبه څکول، د دې نه اعتراض پکار دی، معنی د دې نه ځان بچ کول پکار دي، ځکه دې کې د هغوی سره تشبیه راځي. او حدیث پاک کې راځي ابن عمر صاحب روایت ته من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې کوم قوم سره مشابهت وکړه نو دی بس د هغوی نشو، لہذا موږ له د دې نه احتراز پکار دی.